په کم واده کې چې جړاګان ګډ شو، ډمې ګډې شوې یا کولې عام تماشې وشولې، نو د دې واده دعوت قبلول ګناه ده. هلته ورتلل او د واده مبارکي ورکول او خوراک ورکول دا ټوله ګناه ده، او دا زه د ځانه نه ویم، دا درته د حدیث مبارک نه ثابتوم. او زمونږ عام خلک د دې خبرې پروا نه ساتي. موږ ویو چې موږ خوراک وکړو، زمونږ خېټه دې ډکه شي، هغه د جهنم اور ولې. اجړاګانې راوستي و، ګډولې مجلس یې جوړ کړی و. خو الحمدلله زمونږ د علاقې د علما کرامو طریقه دا ده چې په علاقه کې په کم کلي کې په واده خادۍ کې څوک اجړاګان راولي او کم عالم خبر شي، نو هغه به ټولو علماو سره رابطه کوي، هغه دې نیمه شپه ولې نه. دا علما به ځان حاضروي او ورځي به د مجلس ته او د وس مطابق به د دې د منع کولو کوشش کوي. ځکه چې کومه ګناه علل اعلان کیږي که نه، نو په دغه ځای په ټولو مسلمانانو باندې دا لازمي چې د وس مطابق به د دې ګناه د منع کولو کوشش کوي، او دا به نه وي چې مړه خپل کار به کوي. ځکه که په نیمه شپه ته خبر شي که نه چې ستا په پټي کې د ګوپیانو فصل دی او څوک راغلي دی، هغه فصل درله خرابوي او وړي درنه، نو بیا ته ګرمه بستره هم پرېږدې، اسلحه هم رلې او پټي ته ځان رسوي چې د خپل فصل دفاع وکړي. او چې کله داسې خبر راشي نو کمبل د سر او د خپو کې او په ډډه واوړي، مړه وي قبر یې خپل دی او خپل کار به کوي. په بني اسرائیلو چې کله عذاب راغی که نه، نو هغه ډله هم پکې الله هلاکه کړه، کومې ډلې چې خاموش پاتې شوي او ګناهګارو له دعوت نه ورکړی. خیر خو موږ را جمع شو په هغه مدرسه کې 15 شل علما او طلبا. علماو ته مې ویلې، طلباو ته مې ویل چې بس الله یادوئ، ذکر کوئ او راځئ چې د مجلس طرف ته ورشو، د وس مطابق په طریقې سره، ښه بې طریقې نه، په طریقې سره دې د منع کولو کوشش وکړو. منګه چې هغه مجلس ته نږدې شو، بعضې بار هلکان خبر شو، ډېره ګڼه وه، ګاډي د لارې دواړو غاړو ته ولاړو، د خپو لګولو ځای نه و. بار نه هلکان پوه شو، څه خو وتښتېده. مرګرو ته مې په لار ویل علماو ته چې ډایرکټ به په مجلس نه وردننه کېږو، دا ښه طریقې کار ماته نه ښکاري. په دې کې د هر قسمه ذهن والا خلک شته او چې د دنیا یو داسې پرپحش ماحول شروع او په دې کې ته یکدم د دین خبره وردننه کې، نو هر قسمه ذهن والا خلک شته چې نه د دین د خبرې بېعزتي وکړي، موږ به ګناهګار شو. نو په طریقه ورسره کار کوو. چې لاړو د یو پردې شاته ودرېدو، نو مجلس شروع دی، دې خوا پرده د موږ هغې شاته ودرېدو. ما لکه د حجرې مشر ته اواز کوي څوک دی چې راشي. صحیح شوله. نو هغه خو نه راتلو. بیا مې کسانو تیل ورته وویل چې د هغه علما راغلي چې کله دلته څوک وفاتي تاسو کره، نو بیا موږ په تمه چې دوی به اوس راځي او زموږ جنازه به کوي، په مړي کې به دلته تقریر کوي او زموږ د قبر سر او خپو ته به تلاوت کوي، زموږ نکاح به تړي، زموږ ماشوم ته بازان کوي. مال دا خو هغه علما راغلي او په جرګه راغلي. صحیح شوله که نه؟ او د ځان د پیدې دپاره نه دي راغلي، د معاشرې د اصلاح دپاره راغلي، د دې راروان کول د اصلاح دپاره راغلي، د فحاشۍ او د عریانۍ د دې سیلاب د بندولو دپاره راغلي. برحال د حجرې هغه کسان راله ویل چې نه بس نه به کوي. هغه مجلس خو بند شو چې په دې کې موږ ګورو 2 3 4 اجړاګان په منډه موټرو ته خیږي او مجلس ډېر تیزۍ سره الحمدلله هغه پیټو والا پیټۍ راټولې کړې، جنریټر یې دغه کو، هغه مجلس په خورېدو شو. په دې کې چې کسان کافي کم شو، یو کس نیمې جړا پاتې شو. هغه مجلس ته مرګرو ته مایلو سردن نشي چې ورولو هغه ځای کې چې کم کسان و هغوی ته هم دعوت ورکو په طریقه باندې چې ګوره دا علما راغلي، ستاسو د فایدې دپاره راغلي دي. هغه کم اجړا چې په هغه ځای کې موجود و هغه ته مې ګوته ونیوله چې دې خلکو ته به حیثیت انسان موږ سپک نه ګورو. کیدای شي په روان وخت کې الله ر توبې توفیق ورکړي او نیکان خلک دي جوړ شي، بعضې په تبلیغ کې لاړه الله ته ښه خلک جوړ کړه، نو مال دوی ته موږ سپک نه ګورو، خو په غلطه لار روان دي، الله دې ورته هدایت نصیب کی. او باقی دا یم کول تاسو سره دا واړه لکان په دې مجلس کې دي، دوی چې په دې نظر باندې دي اجړاګانو ته وګوري، د دې بچو په کور کې خویندې مشته او میندې مشته، دوی به هغوی ته کم نظر ساتي او په کم نظر سره به هغوی ته ګوري. الحمدلله موږ د هغه خلکو شکریا ادا کوو، الله دې خوشحاله کړي. د هغه حجرې مالکانو پروګرام بند کو، اگر چې کار خو ډېر غلط ته سر نه کړی، خو هغه پروګرام یې بند کو، هغه کسان یې رخصت کړه. په دې کې هغه اجړا ویل چې زه راغلی یم، موږ له خو پیسې چا نه دي راکړي، موږ له دې اول پیسې راکړي، نو بیا به موږ زوره دې مجلس نه. نو هغه ته مې ویل چې ګوره ته راغلی، نو ته تاسو په کمزورې واسطه نه راځئ، تاسو په منځ کې ډېر مضبوط ایجنټ وي او په مضبوطه واسطه راځئ. حقه واسطه باندې چې تاسو راغلي د هغه سره رابطه وکړئ، هغه به درله د پیسو غم وکړي. چې تاسو تلي نه یې، ګورئ موږ د دې مجلس نه نه ځو، موږ هېڅکله د دې مجلس نه خوځېږو نه. نو الحمدلله هغه په دې خبره ملامته شو، د هغه مجلس نه پاسېدو. هغه خلکو ته مې ویل چې وده الله بندیانو مبارکې ورځې شپې دي، علل اعلان ګناه کوئ، حدیث مبارک په غور سره واورئ. ښه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې زما هر امتي به الله معاف کړي. خو هغه خلک نه چې علل اعلان ګناه کوي، پیټۍ دي لګولي، جنریټر دی ولا راوړی، چې څومره دې وس کېږي علاقې او شلو کلو ته آواز رسوي چې زه ګناه کوم او ښه په جرت یې کوم او علل اعلان کوم. الله وایي دې خلکو ته به نبي علیه السلام وایي الله معافي ونه کړي، علل اعلان په ګناه کې مبتلا او د ټولې معاشرې خرابۍ کې لګیا څه کې
مهنت کې. نو هغه خلکو ته مې ویل چې و د خدای بندیانو دا تاسو څه کوئ؟ هر سړی ګناهګار دی، خو کم از کم داسې مه کوئ. دا واړه واړه ماشومان په دې مجلس کې ده، وګوره 100-200 ماشومان در سره دي، دا خو تباهۍ او هلاکت طرف ته روانېږي. نو زما رونو چې په کومه علاقه کې داسې واقعه پیښیږي، د علاقې دیندارو خلکو ته چې په داسې طریقې سره په حکمت سره د منع کولو کوشش وکړي، او که وی نه کړي نو بیا به ټوله علاقه په دې کې سوي ګناهګاره وي. خصوصا خپل علاقې خلکو ته ویم چې مهرباني وکړئ د داسې عادتونو نه واوړئ. وصلی الله علی النبی. په کم واده کې چې جړاګان ګډ شو، ډمې ګډې شوې یا کولې عام تماشې وشولې، نو د دې واده دعوت قبلول ګناه ده. هلته ورتلل او د واده مبارکي ورکول او خوراک ورکول دا ټوله ګناه ده، او دا زه د ځانه نه ویم، دا درته د حدیث مبارک نه ثابتوم. او زمونږ عام خلک د دې خبرې پروا نه ساتي. موږ ویو چې موږ خوراک وکړو، زمونږ خېټه دې ډکه شي، هغه د جهنم اور ولې نه، خو چې زمونږ خېټې ته خوراک لاړ شي. او زما د خبرې غرض او مقصد بس خاص قسم خلک ټارګټ کول نه، بلکې د عام معاشرې دپاره به زه عام د اصلاح خبره کوم. ګوره حدیث مبارک کې راځي چې تاسو غلط کار ولید کنه نو په لاس سره یې منې کوئ. اوس په لاس سره خو زما او ستا وس نه کېږي، دا خو د حکومت وخت کار دی. که ستا انډر دی، ستا ماتحت دی، بچی دی، بل څوک دی، زور په ځان کې اینې نو سپېړه تې وباسه او په لاس یې منې که. خو که په لاس دې نه شو منع کولی نو په خوله ورته ووایه. اوس زموږ معاشره کم ټکي خرابه کړی، یاره وایي زما څه کار دی، که اوس مې ورته ویل چې دا کار غلط دی مې کوه، راته به وایي چې ستا راکې څه کار دی، بس وایي پرېږده خپل کار به کوي. نو معاشره دې ټکي تباه کړله او دې ټکي معاشرې ته ډېر غټ څه ورکړه، نقصان ورکړه. نو که په خوله م ورته نشي ویلی نو په زړه کې ورسره بغض وساته. او زه تاسو نه تپوس کوم، زړه کې بغض دا دی چې بېګا هغه داسې کلې عام ګناه کړی ده او ټولې دنیا ته ځان ښوده چې زه ګناه کوم، علل اعلان یې کوم او ښه په جرت سره یې کوم، او تا په لاس هم نه شو منې کولی، په خوله دې م ورته نه شو ویلی. نو زړه کې بغض دا دی چې ته سبا ورشې او د هغه په کټ کې اوچت کښېنوې چې ډېرې ښې وریجې پخ کړي، والکه خادي دې مبارک شو، واده دې خدای بختور کړو، ډېر ښه پروګرام دې کړی، دا زړه کې بغض دی. قسم دی که دا زړه کې بغض وي. حدیث مبارک کې راځي دا د ایمان کمزوري درجه ده چې بغض ورسره وساتي، او چې ته په دې عمل ونه کړي نو مسلمانه په ځان پوهه شه چې د ایمان د کمزوري درجې نه هم ته څه شوې پرېوتی، نو په خپل ایمان باندې ویریږه چې په دې خبره ته پوهې. بله خبره دا ده چې کوم ملا ته ښه پته چې بېګا په دې واده کې جړاګان راغلي وو، ډمې راغلې وې، کلیام تماشه شوې ده، او د دې باوجود دا ملا نکاح تړي، نو قسم دی دا ملا د دې معاشرې سره د ټولو نه غټ ظلم دا ملا کوي. خفه کېږو به نه، د ټولو نه غټ ظلم دا ملا د دې معاشرې سره کوي. خو دا صرف غریب د 500 روپو محتاج دی چې زه 500 روپۍ وګټم، دا بیا د ګناه پروا نه ساتي. بله خبره دا وکړه جي چې دا خو د دې حال شو چې په کم واده کې تماشه وشوله، د دې دعوت قبلول ګناه ده. اوس چې څوک په دې تماشه کې شریک و، د دې خلکو به څه حالي؟ دا خلک د دا سوچ نه کوي چې د اجړا خو به ځان له آخرت تباه کوي، ځان نه ښځه جوړه کړې د ښځو په شان جامې اچولې او د خلکو په منځ کې ګډېږي، او دا خو جوړ د آخرت خو تباه دی. نه، د اجړا نه موته اجړا جوړ کړی، که موته په ده پیسې نه شیندلی، ده ته میدان نه ګرمولی، ده له پروټوکول نه ورکولی، د اجړا به په ځان دونه خواري نه وی کړی، دی به ګډ شوی نه وی په میدان کې. دا ټوله زما او ستا وجه ده. نو چې کوم خلک په دغه تماشه کې ناست او په دې تماشه کې شرکت کړی دی، نو ته ووایه چې د دې خلکو به څه حالي. زما رونو مهرباني وکئ، په راروان کول رحم وکئ، په ینګ جنریشن رحم وکئ، په دې بچو رحم وکئ، په زنانو رحم وکئ. دا ذهنونه ورله ډېر په کچه عمر کې په منفي طرف باندې مه بوځئ. قسم دی دا بچي بیا په کار نه راځي، دا لوریانې بیا په کار نه راځي، دا زامن بیا په کار نه راځي. جي صاحب تا ته سوال کوم چې په سپینه ګیره مه ورځه، په هغه کټ کې مه کښېنه، بیا وریجې مه خوره، مبارکۍ مه ورکوه. امیر صاحب تا ته سوال کوم د خدای خاطر وکړه مه ورځه. د معاشرې معززو خلکو د الله خاطر وکئ، بیا په داسې ودونو کې مه کښېنئ. مولوي صاحب تا ته منت کوم چې داسې بیا مه کوه، د 500 روپو دپاره د داسې خلکو نکاحګانې مه تړه. نو مهرباني وکئ د الله د رضا دپاره، د الله د رضا دپاره خپله ذمهواري وګڼئ، او د معاشرې د اصلاح او د بچو د تربیت دپاره چې څومره کیدی شي امت مسلمه ته دا پیغام ورسوئ چې د دې خبرې نه منع شي او په دې عمل وکړي. وصلی الله علی النبی.